النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام علماء کرام ائمه د دغه محلې ډیرو قدردانو مشرانو نوجوانانو ټولو ناول خوزه حافظ قاری فرمان صاحب او دې سره کوم مرګري دي هغوی ته د زړه د کومې مبارکباد پیش کوم چې دوی په دې رمضان مبارک میاشتې کې په تراوو کې ابتدا نه واخله تر انتها پورې قرآن پاک په تراوو کې ولوستلو. الله تبارک و تعالی د دوی د غسعی د دوی د کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او دې سره سره هغه خوش قسمت خلکو ته مبارکباد پیش کوم چې د دوی په اقتدا کې اول نه تر اخیره پورې قرآن پاک هغه واوریدلو. الله د دویم د غسعی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. زما عزتمندو دا مجلس دا د قرآن پاک مجلس ده. د دغه مجلس او د عام مجالسو کې بنیادی فرق دا ده چې هغه مجالس هغه د خوشحالۍ مجالس وي خو د قرآن او حدیث سره د هغې نسبت نه وي او د دغه مجلس نسبت قرآن پاک سره ده د الله مقدس کتاب سره ده او چې څومره نسبت غټیږي مغمره هغه مجلس ورسره عظیم شان ګرځېږي. دا مجلس عظیم شان مجلس ده او دې کې شرکت ده د عامو مجالسو کې شرکت په شانتي نه ده. مجلس کې شرکت وکړه خلیل جوړې راشه او خلی جوړې بیا واپس ده نه. دا داسې یو مجلس ده چې دې کې ته راغلې شرکت د وکړلو نو الله تبارک و تعالی دې مجلس نه خلی جوړې ته نه رخصتوي په ټکو منګولو باندې الله تبارک و تعالی ته رخصتوي. هغې بنیادي وجه دا ده چې دې ځای ته څومره خلک هم راغلي دي بل هیڅ مقصد یې نشته سوا د دې نه چې د الله مقدس کتاب عزت ساتلو دپاره لاش ساتلو دپاره دې ځای ته هغوی راغلي دي چې دا د الله د کتاب د خاتمې والا مجلس ته او الله تبارک و تعالی په خپل کتاب باندې د هغې سره محبت کوونکو سره الله تبارک و تعالی محبت کوي. نو دې ځای ته زمونږ رسو نو الله تبارک و تعالی مونږ ته ډېر اجرونه او ثوابونه راکوي. په همدې مقصد باندې دا ټول خلک دې ځای ته راغلي دي. نو دې مجلس ته حاضرۍ خلی جوړې به راغلی او خو دې ځای نه به الله تبارک و تعالی په ډکو منګولو ته رخصتوي. الله دې مو تاسو ټولو دغه حاضرۍ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زما عزتمندو په دې دنیا کې د څومره هم کائنات ما او تا ته کتلی کېږي دا ټول الله تبارک و تعالی انسان دپاره پیدا کړی ده او انسان الله تبارک و تعالی خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړی ده او بیا دې انسانانو کې دغه امت په دې ټولو امتونو کې بهتر امت ده او د دغه امت بهترۍ وجه الله تبارک و تعالی ذکر کړي دا ده چې دغه امت دا پیدا کړلی شوې ده د پاره د فایدې د خلکو چې دا به خلکو ته فایده رسوي خلکو ته به نفع رسوي خلکو ته به راحت رسوي. په دې بنیاد باندې الله تبارک و تعالی دغه امت بهتر امت ګرځولی ده او الله ته محبوب انسان هغه ده چې هغه وجود نه بل مسلمان زړه ته راحت او خوشحالي ورسېږي. دا داسې یو عمل ده چې په دې باندې الله خوشحالېږي. الله مخلوق سره څوک راحت ورته رسوي څوک ورسره مدد کوي څوک ورسره نصرت کوي په دې باندې الله تبارک و تعالی ډېر زیات خوشحالېږي. او که بیا الله مخلوق ته بیا خاص کر انسانانو ته څوک تکلیف ورکوي الله بیا په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. حضرت نوح علی نبینا علیه السلام واقعه مشهوره واقعه ده. نوح علیه السلام په یوې بددعا باندې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ربا په دې مخ ته ځمکې باندې یو کور هم پرې مه ږدې ټول تباه کړه. انسان د برداشت هم یو حد وي چې کله ته قوم ته صحیح خبره کوي او هغه غلطې لارې باندې روان وي ته ورته صحیح لار ښایي هغه غلطې لارې باندې روان وي ته ورته صحیح لار ښایي هغه یې تا نه مني او هغې طرف نه تا ته تکلیف او مصیبت او دې طریقې سره هغه کارونه کېږي چې هغې دوی نتایج دک رسېږي. نو یو حده پورې به برداشت وشي او هغې نه بعد بیا انسان کله کله دل برداشت ته شي. 800 کاله د هم برداشت وي. نوح علیه السلام 800 کاله قوم ته ویل دا لار صحیح ده او دا لار غلطه ده ما خبره ومنئ الله په دنیا کې هم کامیابۍ در نصیب کړي آخرت کې هم کامیابۍ در نصیب کړي. قوم ورته وویل ته کومې خبرې کوې ته غلطې خبرې کوې تا خبره موږ نه منو یوازې په دې باندې بس ونه کړو په مخالفت باندې روایتو کې راځي مکې باندې دومره زیاتې وویلو ویې ټکولو العیاذ بالله ثم العیاذ بالله
نبی باندې به څوک لاس اوچتوي، نبی ته به څوک په سپک نظر باندې ګوري. خو لیکن بېهوشه شولو، راوچت یې کړلو، کور دروازې نه نن ورواچولو او په دې انتظار باندې و چې بس اسیم دا ختم ده، بس موږ نه خلاص شولو. هغه کې چې کله سکت راغللو، کله هوش راغللو، بیا راووتلو، قوم ته ویلو قولوا لا اله الا الله تفلحون. الله کلمه ووایه، دغه کلمه ووایه، الله به دنیا کې هم کامیابی در نصیب کړي، آخرت کې هم کامیابی در نصیب کړي. هغې باوجود هم رای راست رانغلل. هر نبی ته الله تبارک وتعالی یوه دعا ورکړې وي چې هغه دعا مستجابه وي. هر نبی ته الله فرمایلی وي یو دعا هم درکړې ده، بس تا خو ته دنیا کې استعمالای که آخرت کې استعمالای، تا ته ما اجازت ته او چې ته خولې نه کومه خبره وباسې هغه به خامخا قبلېږي. ټولو انبیاو په دنیا کې دغه دعا استعمال کړې ده. قربان شم آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې دغه کومه دعا او هغه دعا یې پټه کړې ده. دا دعا ما پټه کړې ده، په ورځ د قیامت کې د دغې امت د شفاعت دپاره هغه ځای کې دغه دعا زه استعمالوم. نوح علیه السلام ولګېدو، په دعا یې وکړله چې خدایه زه دا کم زه دوی ته صحیح لار ښیم او دوی ما خبرې غوږ نه کېږدي، ما ته تکلیف راکوي. یا خدایه بس ما نور امید ورنه ختم شوی ده. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا خدای په دې مخ د ځمکې باندې یو کور هم پرې مه ږدي. الله تبارک وتعالی طوفان راوستو، ټول ورسره تس نه شوله، ختم شول ټوله. نو جبرائیل امین نوح علیه السلام ته الله راولېږلو، وی خاورو نه لوښي جوړ کړه، لوښي جوړ کړل. هغې نه بعد یې حکم ورته وکړلو جبرائیل امین په وساطت سره، وی غټه ډبلۍ راواخله، غټ کوتک راواخله، څومره لوښي تا جوړ کړي د ټول مات کته. هغې نه بعد دې ورته ویلي وی جبرائیل، وی الله حکم ما ته په ستر سترګو منظور و، ما خو ډېره زیاته خوارۍ کړې د دې پر یاد. دا څرنګه زه مات کړم، که الله نه خفه کېږي زه یې پرېږدم. جبرائیل امین واپس لاړو، واپس راغللو، وی الله فرمایي وی د خاوره د چا ده؟ نوح علیه السلام وی دا د الله ده. وی د لوښي چا په حکم جوړ وي؟ دا د الله په حکم جوړو. ماتولو حکم چا وکړی وي؟ الله کړی ده. نوح ته داسې ووایه چې دا اما خاوره وه، اما په حکم باندې تا جوړه کړې وه، اما په حکم درته وکړلو چې ماتې که، تا ورکې دومره خفګان اظهار وکړلو چې ما دې پرې ډېرې ستړي کړي دي. نوح دې ته تا خیال نه و چې دا کوم مخلوق ما پیدا کړی ده، دې پرې ما هم ډېره ستړي کړي ده، په دې باندې زه خفه کېږم. دې ته دې سوچ نه کولو چې په یوې جملې باندې دا ټول مخلوقات یې تس نس کړل. نوح علیه السلام هغې نه بعد ژړا د ده خپله نامه عبدالغفار وه. د دغې نوحې او دغې ژړا په وجې باندې د ده نه لقب هغه بې نوح وګرځېدلو. الله تبارک وتعالی په دې خوشحالېږي چې بل مسلمان ته فایده ور ورسوي. مسلمان خو پرېږدي د بل انسان ته، کافر ته فایده ور ورسوي، کافر خو پرېږدي د حیوان ته، هغه ته فایده ور ورسوي، راحت ورسوي. په دې باندې الله خوشحالېږي. همدغه وجه د نبی علیه السلام فرمایي کامل مسلمان کوم یو ده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه ده چې د لاس نه او د ژبې نه بل مسلمان هغه محفوظ ده، کامل مسلمان. ما او تا ته پکار ده چې په دې روی زمین باندې د کومه زندګۍ الله ما او تا ته راکړې ده، داسې ژوند تېر کړو چې ما وجود نه بل چا ته تکلیف ونه رسېږي. عام سړي ته تکلیف ونه رسېږي، همدارنګې حیواناتو ته تکلیف ونه رسېږي، نیکو خلکو ته تکلیف ونه رسېږي. داسې طریقې سره ما او ته ژوند تېر کړو. دا بیا کامل مسلمانۍ ده او دغه مؤمن بیا کامل مؤمن ده. نو خامخا ژوند زندګۍ چې کله ده تېروي، نو ژوند زندګۍ کې ته خو به خلکو ته راحت رسوي، کله کله داسې وشي چې خلکو طرف نه تا ته بیا تکلیف در ورسېږي، خپلو طرف نه تکلیف در ورسېږي، پردیو طرف نه تکلیف در ورسېږي، دوستانو طرف نه هغه تکلیف در ورسېږي، قومدارانو طرف نه، محلېدارو طرف نه تا تکلیف در ورسېږي. بیا هم شریعت ما او تا ته دغه یی چې په دې وخت کې هم ته سترې سینې نه کار اخله، برداشت نه کار اخله، الله رضا دپاره نرمۍ مظاهره کوه. الله تبارک وتعالی تا ته په دې باندې به هم اجر در نصیب کوي. تاسو ته ما اوس واقعه ذکر کړله چې بل مسلمان ته راحت رسوي، په دې باندې الله تبارک وتعالی انسان ته هغه خوشحالېږي، هم الله انسان ته عزت هم ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي صله رحمۍ دې ته نه لګېږي چې تا سره څوک ښه کوي ته ورسره ښه کوي، ولکن الواصل، لیکن صله رحمۍ کوونکی هغه سړی ده چې څوک تا سره تعلق کټ کوي او ته ورسره تعلق جوړ کړي، دې ته صله رحمۍ لګېږي. تا سره څوک ښه نه کوي ته ورسره ښه کوي، تا ته څوک تکلیف در رسوي ته ورته راحت ور ورسوي، تا ته څوک په بد نظر باندې ګوري ته ورته په ښه نظر باندې وګورئ، دې ته صله رحمۍ لګېږي. ما د په الله ذات باندې قسم یې چې په دې کې کم سکون ده، په دې کې کم راحت به بل څه کې نشته. انبیاء علیهم السلام تعلیمات هم همدغه دي، صحابه کرامو هغه کردار هم همدغه ده، نیکانو خلکو کردار هم همدغه ده چې چا ورته تکلیف ور ورسول هغوی به په هغې باندې صبر کولو. دا جدا خبره ده چې دغه نیکان خلک دغه انبیاء علیهم السلام دوی به صبر وکړلو، الله به هغوی ته سزا خامخا ورکوله چا تکلیف ورسولی و، خو لیکن دوی عزت به الله تبارک وتعالی هغه ورسره زیاتولو، دوی مقام به الله تبارک وتعالی ورسره اوچتولو. غالبا پرون تاسو ته ما واقعه ذکر کړي، مدرسې ته که څوک راغلي وو،
امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ناستو واعظ او نصیحت کولو یو بدبخت سره راوچ چې په هرې زمانه کې د نیکو خلکو دشمنان خامخاوي الله د موږ د نیکو خلکو دشمنی نه وساتلی الله د مو تاسو د علماء د منافرت نه وساتلی کیه زما عزت مند د ډیره لوی بدبختی ده نه پويږي بعضی خلک نه پويږي نادان وي ناپوهه وي د خلکو په خبرو کې راشي په د نیکو خلکو مخالفت هم کوي سپکه ورپسې بد ردمي والله سمون ته باغوي باندې ترس رسیه مونږ الله ته ساري کوو چې خدایا نادان دي ناپوهه دي الله پر اعراض باندې راولي امام ابو حنیفه رحمه الله واعظ او نصیحت کولو یو کس بدبخت ورته راوچت شو چې دی مخالفو وی جی ما خو ورېدلې دي تا پلار وفات تا مور کونډه ده نو زه تا مور سره نکاح کول غواړم مور نکاح به ما سره ونه کړي نو داسې قسمه خبره په ډک مجلس کې به داسې سړی ده چې هغه لوی مخوريز انسان ده هغه د مذهب خاوند ده او د فقه امام ده هغه ته په ډکه جمع کې داسې خبره ته وکړي نو هغه په ژبه به څه تېرېږي بهرحال زما عزتمندو امام ابو حنیفه رحمه الله هغې ته ځکه دا خبره وشوله په دې ډکې جمع کې نو هغې به څه ورته ویله اوس که هغه کومه بده خبره کړې وه دې ورته سپکې ویلې وې نو ده هغه کې به څه فرق وه دې صبر نه کار واخیستلو هغه کنځله هغه بده خبره هغې ورته په مسالې باندې بدله کړله ورته ویل ما مور خو عاقله بالغه ښځه ده او مسله دا ده د شریعت چې کوم عاقله بالغه ښځه وي او کونډه وي نو هغې سره که څوک نکاح کول غواړي نو هغه اجازت ضروري وي که هغه اجازت وي نو هغې نه بعد به زه مور نه تپوس وکړم که هغې اجازت وکړلو دا نکاح به زه راته پړاو کړم او که به هغې اجازت ونه کړلو نو بیا ته صبر وکړه هغه کنځله او هغه بده خبره ورته په مسالې باندې بدله کړله ظاهره خبره ده داسې جمع کې درته څوک خبره وکړي هغه په زړه به څه تېرېدل مونځ یې وکړلو مونځ نه بعد څه کله فارغ شولو کور ته روان ده دلګیر پریشانه چې خدایه ما خو دوی ته څه ضرر نه ده رسولی ما خو دوی ته همیشه فایده رسولې ده دینی راهنمایي ما د دوی کړې ده دنیوي راهنمایي ما د دوی کړې ده ما خو څه پرې دوی ته څه تکلیف نه ده رسولی د قوم ما ته ولې تکلیف راکوي روان ده دغه سوچ کې شاته زه ګوري د خپله کشارې واورېدلو سترګې وغړولې زه څوک روان ده ما پسې زه سترګې وغړولې مغه بدبخته سړی روان و ورته ویې نعمان مور نه تپوس وکړه زه در پسې روان یم چې هغه مسله ښې طریقې سره حل شي ته نور هم پریشانه شولو تاسو دې صبر ته ګورئ چې څومره صبر په دوی کې وه حالانکې دا هم کولی چې راته شوی وی ځان یې باندې مړ کړی وی که هغه ته نقصان نه شو راکولی ورکولی کم از کم ځان خو بېر باندې والی وی خو نه د نیکو خلکو دغه شیوانه ده هغوی صبر نه کار اخلي الله ته یې سپاري چې خدایه زه خو دوی ته تکلیف نه رسوم زه خو دوی ته راحت رسوم او دا قوم ما ته تکلیف راکوي مخې ته لاړلو بیا یې وکتل کیدای شي اوس ورکې احساس پیدا شوی وي ما دې صبر څه نه څه احساس دوی کې پیدا کړی وي سترګې وغړولې هغه ظالم هغسې روان ورپسې دا کله کور چوکټ ته ورسېدو کور چوکټ کې زه کله خپه درنه کوله بیا سترګې وغړولې ځکه زه شاته روان ده که نه ده روان څه ویې کتلو په ځمکې باندې پروت و دا ورپسې ورغلو چې څه مسله ده سره ویړولو خورې سام ورکې نه وه مغه ځای کې مردار شوی وه امام ابو حنیفه رحمه الله یوه جمله ورته وویله وی قتلک صبري ما صبر قتل کړی ظالمه ته ما ته دومره تکلیف راورسولو چې په قوم کې د وشرمولم قوم کې درته تکلیف راکړلو په هغې د بس ونه کړو مغسې ما پسې راپسې وي یو کرت مې درته سترګې وغړلې تا کې احساس رانغللو دویم کرت مې درته سترګې وغړلې تا کې احساس رانغللو دریم کرت ما درته سترګې وغړلې نو الله خو ډېر غیرتي ذات ده الله خو مرڅه ګوري الله نه خو څه پټ نه دي ما صبر ما برداشت قتل کړلی دغه سزا الله تا ته درکړله زما عزتمندو پکار ما او تا ته د مسلمانۍ طریقه دا ده چې تا وجود نه بل ته تکلیف نه رسیږي او که تا ته بل چا طرف نه تکلیف راورسېدلو ته صبر کوه برداشت نه کار اخله او که ته ولګېدې څه تا سره هغه کړي دي اگر که تا د شریعت اجازه درکړې ده چا در سره څومره ظلم کړی ده مغومره بدله ورنه واخله او که تا صبر نه کار واخیستلو الله به یې تا عزت زیاتوي الله به یې تا مقام اوچتوي او پاتې هغه سړی شروع چې چا تکلیف در رسولی ده زما عزتمندو هغه سړی هغه په خپله باندې دغه خپله بدبختۍ د الله سزا نه خلاصېږي د کتاب کې هم کتو یو بزرګ په لارې باندې روان و مخې ته یو نوجوان و نوی نوی واده کړی بیبي هم ورسره وه هنیمون باندې روان و په چکر باندې روان و نو باران شي و دغه بزرګ لګیا و د الله په ذکر کې مست و په دې روډ باندې اوبه تللې وې اوبه ولاړې وې نو دې څه قدم واخیستلو نو قدم خپه په اوبو کې راغله هغه سره څریکې ولګېدلې هغه بیبي په کپړو باندې ولګېدلې نو دې ته ډېر زیات خیرت وی راغللو چې ما بیبي وله کپړې خرابې کړلې نو دغه نوجوان ولګېدلو راتاو شو دې عالم ته په د مخ باندې یوه چپېړه ورکړله سترګې نه غړې همداسې ړوندې روان یې
دې څه ورته ونه برداشت کړو صبر یې وکړو خیر دې که ما دې تکلیف راکړی وي ځکه داسې جواب ورته وکړم ما دې کې څه فرق ده صبر نه کار واخیست مخې ته تلو نو په دې دوران کې د دواړه کسان څخه کله کور ته ننوتل په وړو باندې بره ختل وی ناڅاپه کم خوند لاندې راوغورځېدو مغه ځای کې هغه مړ شولو دې مخې ته روان یو کس هغه د جلوبیو د خوږو د میوو دغه والا د میټیانو له دوکان نوي افتتاح کړي وه هغه دا منښته کړي وه څه کم سړی اول ما به ترې مخې ته راشي هغه به ترې یو کپ شودیم څښم او جلیبۍ به ورباندې خورم داسې کله هغه ځای ته لاړلو نو اول ورباندې همدا ولګېدلو هغې ته ویل چې مولوي صاحب راسه ننه دوکان ته وایي څه کوې وایي راشه کېنولو شودې ورته مخې ته کړلې همدا طریقې سره جلیبۍ ورته مخې ته کړلې دا وخوره اوس که نو دې الله ته مخ کړلو چې خدایه کله چاپېړې راکوي او کله راباندې شودې څکې کله ورته چاپېړې راکوي او کله راباندې شودې څکې دې مغه ځای کې اوس کور والا کسان راغلل سوال زری منتونه څه مسله ده وی بس معافي وکړه هغه کم سړي تا ته چاپېړه تېر کړې وه وی هغه په وړو کې خطو لاندې راوغورځېدلو ټک پک سره ختم شوې ده مړ شوې ده او په دعا ورته ونه کې داسې نه چې کور مو نور تباه نه شي زما عزتمندو کم انسان چې هغه بل مسلمان ته تکلیف ورکوي او هغه ورباندې صبر وکړلو زما عزتمندو هغه مسلمان ته الله عزت ورکوي او چا چې تکلیف ورکړی دی زما عزتمندو دا سزا نه نشي خلاصېدلی الله د مو تاسو ټول د نیکو خلکو همدارنګه د عامو مسلمانانو د تکلیف رسولو نه ما ته محفوظ وساتلی پیر ذوالفقار صاحب یې ځای کې لیکلي دي چې د دوه دوستانو هغې خپل مابین کې ملګرتیا وه او یو ورکې نیک انسان و بل ورکې بد انسان و یو ورکې نیک عملی و بل ورکې بد عملی و او خپل مابین کې زندګۍ تېروله وی د کوم بدخویه انسان و دی به همیشه د نیک ملګري ته تکلیف ورکولو کوم دینداره کس و دی د بې تکلیف ورکولو او دی په هغه تکلیف باندې صبر کول بیا به بلې موقع کې بیا په څه خبرې باندې به تکلیف ورکړو بیا به دې صبر کولو ستره سینه به یې کوله ورته او کله چې یو سړي سره ډېر خطه وکړي ته هغه تا سره بد کړي ته ورسره ښه کوې کله کله هغه تنګ شي چې زه ورسره څه کوم دا ما سره څه کوي نو بیا نور هم ورسره بغض او عناد هغه زیات شي ورسره ویلې چې دغه نیکعمله انسان هغه د کوهي په کنارې باندې ناست و اوبه یې روباسلې زه به اوبه وڅښم د بدکاره دوست کله ولګېدو ویې کتل اوس دا خو ناسته همدا ښه موقع ده راځه څوک ورته ویل که د کوهي تېر وغورځوه غم به یې خلاص شي هغه غریب اوبو ته ناسته اوبه څکي دي شاته نه لګت ورته ویل کړه لاندې کوهي ته یې وغورځوله څه ختم شي د زور نه په امن باندې شم هسې کوهي ته لاندې لاړلو نو الله تبارک وتعالی چې څوک بچ کوي نو بچ کولی شي بیا څوک داسې نشته چې الله یې بچ کوي هغې ته بیا تکلیف ور ورسوي نو دی کوهي کې کېناستلو ډېر پریشانه شولو چې ما خو دې سره اوسه پرې بد نه دي کړي زه خو همیشه دې سره ښه کوم همیشه ما طرفه نه برداشت او دې طرفه نه تکلیف همیشه ما دې سره ښېګړه کړې ده او دا ما سره بدګړه کوي اخیر دې ظالم دا اوس ولګېدلو ما د قتل فیصله یې وکړله او ما قتل اقدام یې ما باندې وکړلو خیر الله مدد بیا د داسې خلکو سره وي چې کم خلک برداشت نه کار اخلي صبر نه کار اخلي صابرین کم خلک وي الله تبارک وتعالی بیا هغوی سره امداد هم کوي هغوی سره بیا نصرت هم کوي اسی طریقې سره الله تبارک وتعالی کوهي نه بار راوباسلو کوهي په کنارې باندې ناسته پریشانه ده چې خدایه دا څرنګه زندګۍ شوله زه دې سره ښه کوم او دا ما سره بد کوي تر دې پورې چې ما د مرګ فیصله یې وکړله هغه اقدام یې وکړلو په دې سوچونو کې لګیا ده الله نصرت او الله امداد هغه ورته مخې ته شولو چې کوم خلک الله دپاره برداشت نه کار اخلي صبر نه کار اخلي الله تبارک وتعالی نصرت او امداد بیا د دوی داسې کوي چې دوی وهم ګمان هم نه وي یا غځې کې ناست وي دوه مرغان راغلل الله تبارک وتعالی څه کول وغواړي غار څه کولی شي الله تبارک وتعالی د مرغانو کمې خبرې وي خبرو علم الله دې ته یو ساعت دپاره ورنصیب کړلو ایو مرغه بل مرغه نه تپوس کوي څه حالات دي حالات خو ډېر بد دي وي هغه څرنګې د بادشاه لور بیماره ده خو جوړېږي نه وي دا به څه کېږي بیا دا مخامخ کم بوټی ده که دا یې وخوړلو په دې کې الله تبارک وتعالی د هغې بیمارۍ شفا اچولې ده خبره یې واورېدله دویمه مرغۍ یې ولې نه تپوس کوي وي تا نه تپوس کوم څه حالات دي وي حالات خو ډېر ښه حالات دي وي هغه څرنګې د مخامخ کومه غونډۍ ده د مکمل معدنیاتو نه هغه ډکه ده خو چا ته پته نشته او که دا غونډۍ چا وکنستله نو په دې کې بلا شی معدنیات جواهرات سونه سپین زر هغه ورکې دي دواړو مرغانو خبرې سره خپل مبیان ګډګول وتلې په دې ویلې سره څه جاسوس پیدا شول سره څه د بادشاه لور بیماره ده لکه تپوس به مو کوم داسې بادشاهي نه وه چې لکه نن سبا دې ملاقات ورسره نشي کولی وړې وړې بادشاهي به وي وړې وړې علاقې به وي هغې مشران به وو بادشاهیان به وو والیان به وو نو دا قضیې ته زه ورغللو بادشاه سلامت ته وایي څرنګې راغلی وایي جي تا بچي تپوس ته راغلی یم وایي بچي خو ښه ده الله یې تا ته اجر درکړي بیا ورته وایي بادشاه سلامت که اجازت وي زه به یوه نسخه تیاره کړم دې بچي ته ورکړه کیدای شي الله تبارک وتعالی صحت ورته ورکړي
وی ډیره ښه ده دا خبره ده ما خو ډېر زیات علاج وکړی دا بچي باندې ډېره زیاته ګرانه ده ما ورسره ډېر زیات محبت ده دی لاړو ما کوم بوټي هغه بوټي راوړلو ویې ټکولو ښایسته نسخه یې تیاره کړله بادشاه سلامت د یو دوه درې ټیمه ورته ویل کې الله شفا ورکوونکی ده الله کې دی چې دې کې شفا اچولې وي یو دوه درې ټیمه یې څه وخوړله کومه بیمارۍ وه الله تبارک وتعالی مکمل بیمارۍ ختمه کړله نو ځکه له هغه جوړه شوله صحت ورته میلاو شولو نو دا ورنه رخصت شولې بادشاه سلامت زه به خپلې علاقې ته لاړ شم غریب سړی یم خپله غریبۍ به کومه ته له کښېنه بچي نه یې تپوس وکړي بچي خوښه ده نه ده چې دی دې سړي ته په نکاح باندې وکړو سړی خو ما ته ډېر نیک سړی لګېږي شکل و صورت په اعتبار سلام ښه ده او ښه ماهر دی تا علاج هم ښې طریقې سره کولی شي نو تا په نکاح ورکوي بابا که تا خوښ ما خوښه ده نو هغه ورسره راضي شوله الله تبارک وتعالی د بادشاه لور د په نکاح باندې ورکړه نو ښې طریقې سره ژوند تېرولو چې بادشاه زوم شي نو ظاهره خبره ده هغه ته خو بیا ډېر پروټوکول هم وي او ډېر عزت هم وي او ډېره خوشحالۍ هم وي نو څه مودې بعد دی وویل زه به د خپلې علاقې ته لږ لاړ شم چې کله خپلې علاقې ته تلو بادشاه زوم و نو خامخا کر و فر ورسره و نو چې کله خپلې علاقې ته لاړو هغه ځای کې هغه بدکاره دوست ورسره مخ ته شولو وی ته فلانکی نه یې په اس باندې سور و دغه وی جی بلکل زه خو ما فلانکی یم وی ته دغه مقام وی دا مقام ما ته الله راکړی ده وی تا پوجي راکړی ده تا تکلیف راکولو ما ورباندې صبر کولو تا به تکلیف راکولو ما ورباندې صبر کولو الله ما ته د عزت یې تا پوجي باندې راکړی نو چې کوم سړی بنیادی دغه په خمیر کې بدخویي پراته وي هغه به نه ایسارېږي نو دا ولګېدلو څه ذریعې سره د فوج کوم مشر هغې ته یې ځان ور ورسولو ورته ویل وي د کوم سړی داسې ځان نه ډاکټر جوړ کړی ده دا فلانکی ده د فلانکي سړي زوی ده د فلانکي محلې والا د غریب سړی ده او جټ سړی ده نه طبابت یې کړی ده نه یې ډاکټرۍ کړې ده هسې ځان نه ډاکټر جوړ کړی ده بادشاه وګوره خپله لور ورته ورکړله او دې ځان نه ورته ویلې چې داسې زه لوی ډاکټر یم دا خو په کار ده اوس دغه لور یې تا ته درکړې وه دې طریقې سره شیطانت یې وکړلو د فوج کوم مشر هغه ورته ورغلو ټول شیطانت یې ورته وکړلو د کوم سړي ته تا لور ورکړې ده دا خو ډېر غریب سړی ده او بادشاهیانو کې تا رسوایي په دې سره کېږي د خپله لور هم ورنه خلاصه کړه دې ته سزا ورکړه نو هم په دې خبرو کې راغللو دی راوغوښتلو ورته وویل وي تا خو هسې ځانه ما ته ډاکټر جوړ کړی ته خو ډاکټر نه یې او نه ته داسې مالداره سړی تا خو ما ته غلط خپل حالات ذکر کړي نو تا ته زه سزا در کوم دی ورته وي بادشاه سلامت ما ډاکټرۍ ته څه کوي نور زه تا ته څه سرټیفیکټونه راوړم په ټولو بادشاهیانو کې تا د بچي څومره لوی لوی ډاکټرانو هغې علاج وکړو هغې سره نه جوړېدله ما په دې علاج باندې جوړه شوله دینه لوی سند او لوی ډګري ته ما نه څه غواړې او پاتې راغله د مالدارۍ خبره بادشاه سلامت ما سره دومره مال ده وایي که هغه مال زه ظاهر کړم تا نه ما به څوک وانه خلي ټول به یې ما نه ما اخلي هغه زه ظاهروم نه وایي دا څه خبره کوي وایي ما سره انجینران راسره کړه مزدوران راسره کړه څه بوتلل هغه ځای کې کوم غرو غونډۍ وه هغه یې وکنستله لوی خزانې ورنه راووتلې نو بادشاه وویل وي دا خو یوازې ډاکټر نه ده دا خو انجینیر هم ده او خو لوی پایه والا ماهر سړی ده نو آرمي چیف ته یې وویل وي داسې وکړه دغه د فوج مشرونه تا سره نه ښایي دا فوج مشرونه دې سره هغې نه یې تاج راواخېستو دې په سر یې کېښودل نو زوم هم شولو زوم سره سره آرمي چیف هم ورنه جوړ شولو نو څه مودې بعد خپل علاقې ته واپس تلو نو خپل علاقې کې هغه بدخویه سړی بیا ورته مخ ته شولو چې آرمي چیف شي نو هغه سره ډېر پروټوکول وي نو هغه ته سترګې وغړولې وي ته فلانکی نه یې بلکل زه خو فلانکی یم وي ته دغه مقام وی دغه مقام الله تا د لاسه ماته راکړی دی تا ما ته تکلیفونه راکول ما په هغې باندې صبر کولو نن الله تبارک وتعالی دې ځای ته زه رسولی یم زما عزتمندو دا واقعات څه کم ذکر کېږي په دې کې ما ته ډېر لوی عبرت وي دا قصه برای قصه نه وي بلکې دا قصه برای عبرت وي په دې کې ما ته ډېر لوی عبرت پروت وي ما ته څه ژوند تېرو دي ژوند سره تکلیفونه تړلي دي قرآن کې الله فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون خلک دغه ګمان کوي چې صرف په دې خبرې باندې به دوی خلاص شي چې موږ ایمان راوړی د موږ مؤمنان یو بس او دوی باندې به ازمایش او مصیبت او تکلیفونه به نه راځي که څوک دا خیال کوي وایي دا خام خیالي ده دا د دوی غلط خیال د تکلیفونه به هم راځي ازمایشونه به هم راځي تودې او سړې به هم راځي بیا په دې کې الله تبارک وتعالی تا ګوري چې ته څه کوې او تاسو ما وکړل په داسې حالاتو کې چې کوم سړي صبر کړی ده الله تبارک وتعالی هغې ته مقام ورکړی ده الله هغې ته عزت ورکړی ده الله هغې ته رفعت ورکړی ده الله هغې ته دنیا او آخرت کې ترقۍ ورنصیب کړې ده ما تاسو ټولو په خدمت کې همدغه گزارش ته دې مجلس نه صرف او صرف دغه یوه خبره ما ورته یوزو ما او تا ته به الله تبارک وتعالی ژوند تېرول هم آسان کړي ما او تا ته به الله سکون هم رانصیب کړي ما او تا ته به الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت عزتونه هم رانصیب کړي ژوند به داسې تېروو چې ما او تا وجود نه چاته تکلیف ونه رسېږي ژوند به دې طریقې سره تېروو چې ما او تا وجود نه د بل مسلمان زړه ته دک ونه رسېږي او دویم شی ده که بل مسلمان طرف نه ما او تا ته تکلیف راورسېدلو ما او تا برداشت نه کار اخلو صبر نه به کار اخلو
الله تبارک وتعالى په دې برداشت باندې په دې صبر باندې ما او تا ته الله عزت هم راکړي ترقی به هم راکړي او کچا ما او ته تکلیف راکړی ده هغه سړی هغه توبه وباسره خو ډېره ښه ده او که نه وي الله تبارک وتعالى سزا نه هغه نشي خلاص کړی الله سزا به هغې ته خامخا رسي الله ظالم نه ده الله عادل ذات ده الله لیدونکی ذات ته الله نه څه شی پټ نه دي څوک هم څه کوي الله تبارک وتعالى هغې ته هغه مخکې ته دي الله سزا نه بیا انسان نشي خلاصېدلی بس ما او ته د عزم وکړو چې ما او ته به داسې طریقې سره ژوند تېروو چې چا ته به تکلیف نه رسوو او که چا طرف نه تکلیف ما او تا ته راغلو موږ به برداشت نه کار اخلو موږ به صبر نه کار اخلو الله به مو تاسو ټولو ته عزتونه هم نصیب کوي ترقۍ به هم نصیب کوي خوشحالۍ به هم نصیب کوي او راحت او سکون له زندګۍ به الله تبارک وتعالى ما او تا ته نصیب کوي او کله به هم پریشانۍ ته بیا ونه ګوري الله د مو تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي په اخر کې یو ځل بیا قاری فرمان صاحب او دې سره څومره ملګري دي هغوی ته مبارکباد پیش کوم حقیقت دا د قاری صاحب ډېر یو ښه انسان ده ښه اخلاق ورته الله ورکړي دي دې ورو صادق جمال صاحب وفات شوی ده حقیقت دا د زموږ زړه نه بالکل وځي نه الله د هغه قبر نور نه ډکي الله د هغې ته جنت الفردوس نصیب کړي مو تاسو څومره حقداران وفات دي الله د ټولو ته بخښنې ور نصیب کړي ولی خان حاجي صاحب د دوی بچي د دوی محله الله د دوی ته عزتونه ور نصیب کړي دوی په وجه باندې دغه مسجد ښایسته ده دغه محله ښایسته ده په هر رمضان کې دا قرآن پاک ختم کیږي او دې طریقې سره ښایسته او جمع برابره شي واعظ و نصیحت ورکړي وشي دعا ورکړي وشي دا د الله مهرباني دی بیا د دوی برکات دي الله د دوی دغه خدمتونه د دوی دغه محنتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي بالکل هغه کوم شي هغه دې دوران کې وکړو مولانا اصلاح الدین صاحب تاسو ټول پیژنو د پیتاو کلی مسجد امام ده او ډېر یو ښه انسان ده او الله ډېر عجیب صفات ورته ورکړي دي بیمار هم ډېر زیات ده او الله ورنه دین ډېر لوی کار اخلي مدرسې کې هم درس کوي جمعه امامت هم کوي بناتو مدرسې کې هم درس کوي په انګو کې مدرسه ده زه خپله کله کله حیران شم چې الله تبارک وتعالی ته څومره وړوکې غوندې بدن او بیا بیمارۍ ورسره دنیا بیمارۍ لګېدلې دي او ډېر لوی محنت کوي او ډېر لوی خوارۍ کوي اوس تقریبا درېیمه څلورمه میاشت بیمار هم ده او ظاهره خبره ده چې په خپله باندې ګرځي راګرځي نه نو دا مدرسې چلول دا ډېر ګران کار دی چې نو هغه په خپله باندې بیمار ده او دې ځای ته یې بچی هم راغلی دا نور کسان هم راغلي دي چنده به کوي خو دا عزم به کوو چې دې ځای نه به یو کس هم همداسې نه وځو څو پورې زموږ سره تعاون نه وي کړی خپل وس مطابق تعاون کوو به که نه به کوو انشاءالله یو به همداسې نه پاتې کېږو چې هغه سره موږ تعاون ونه کړو خپل وس مطابق څه څومره وس وي او هغوی به دې ځای کې چادر ګرځوي او ښې طریقې سره ټولو سره تعاون وکړي انشاءالله دا ما او ته دا تعاون ضایع کېږي نه دا به ما او ته انشاءالله په کار هم رسي دنیا کې به هم دې بدلې موږ ته راکوي او انشاءالله آخرت کې به هم بدلې راکوي الله د تاسو ټولو تعاون نو قبول او منظور وګرځوي ملګري څه شو دا نتیجه تقسیمي ګوره پرې هغوی چادر راوړي دا صفونه ګډ وډ دي داسې ګرځول په ګراوند شي لاول ګرځي دوی داسې کوي د حضرت شیخ صاحب فیض میں استفادے لپاره مسجد عائشہ پیش امام جناب مولانا آصف امین صاحب هغوی د خاتم اختتامی محفل کې د غوښتو نتیجې تقسیم انعامات او ترتیب هم کړی ده بدی مسجد کې موږ سره څلور ګروپونه فعال دي ګروپ نمبر اول نورانی قاعده ده په نورانی قاعده کې په اول پوزیشن باندې نصیحه بنت احسان الله صدی په 100 کې 100 نمبر اخیستې دي راځي چې د شیخ صاحب د مبارک خپل نام دی وصول کی نصیحه بنت احسان الله په دویم پوزیشن باندې نورانی قاعده کې اذان بن جاوید ګل صدی په 100 کې 99 نمبر اخیستې دي راځي چې خپل نام دی وصول کی اذان بن جاوید ګل او که طلع و دلار وکړي چې دا نتلاني طلع و دلار سلار وکړي
تسليمه داسې شه اول حماد الله بن امجد گل حماد الله بن امجد گل صدیق الصو کی 99 نمبر اخذ صدیق دویم پوزیشن دارات شیخ پل نام دی اصول کی حماد الله بن امجد گل داسې روز حال کړش څورو وتران پوزیشن میں زورانی کہتے کہ افسا بنت محمد صدیق الصو کی 98 نمبر اخذ سے دارات شیخ پل نام دی اصول کی افسا بنت محمد صدیق ग्रुप नंबर 2 के यानी दोम ग्रुप के अव्वल पोजीशन बने मुसाविर बिन मसूद गुल सदी पुसो के 99 नंबर अखस थी अव्वल पोजीशन दारा द शेख बने नाम मुसाविर बिन मसूद गुल माशाअल्लाह दोम पोजीशन बने हरीशा बिनत हाफिज अजमेर सदी पुसो की 98 नंबर अखस थी राज शेख बने नाम की उसूल की सिया बिनत वहीद रहमान सदी पुसो के 92 नंबर अखस से इरादा शेख वाले नाम दी उसूल पतिरान ग्रुप की पावन पोजीशन बने अब्दुल वहाब बिनत मोहम्मद सुहेल सदी पुसो के 100 नंबर अखस से इरादा शेख वाले नाम दी उसूल की अब्दुल वहाब बिन मोहम्मद सुहेल ग्रुप नंबर 3 की पदवन पोजीशन बने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सुहेल सदी पुसो की 99 नंबर अखस से इरादा शेख वाले नाम दी उसूल की अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सुहेल और ग्रुप नंबर 3 की पतिरान पोजीशन बने ताहा बिन हाफिज अजमेर रहमान सदी पुसो की 97 नंबर अखस से दी राज शेख वाले नाम दी उसूल की ताहा बिनत हाफिज अजमेर रहमान सुलरम ग्रुप सुन के दा हुफाज किराम लगा तो हुफाज किराम की अव्वल पोजीशन बने सब्तैन वहीद सदी 100 की 98 नंबर अखस से इरादा शेख वाले नाम की उसूल की सब्तैन वहीद और कैलाश हिफज की पदवान पोजीशन बने मुहिबुल्लाह सदी 100 की 95 नंबर अखस से इरादा शेख वाले नाम की उसूल की और कैलाश हिफज की पदवान पोजीशन बने फिदा बिन अहमद वजीर सदी 100 की 91 नंबर अखस से दी इरादा शेख वाले नाम की उसूल की फिदा बिन अहमद वजीर उस हज़रत उस्ताद तरफना जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ अमीन साहब तरफना जो तालिब इल्म साहब पूरा कॉल की 100% हसरई व अगद परा याज़ी नाम दा सब्तैन वहीद सदी को टोल कॉल की 100% हसरई व राद शेख वाले नाम की उसूल की सब्तैन वहीद उस पर हज़रत शेख से बदस से मुबारक बने फाज़ किराम होता दस्तर बंदई कीगी और फाज़ किराम टोल हुए इंशाल्लाह बसर दा सब्तैन वहीद दा दुरुशी सब्तैन वहीद نازل की मुनेरा फिर से दाव सर होते नूर उलमा किराम हम लोग के किसी नवाब का मुज़ारत सर को फिर बात किसी नवाब मुहिबुल्लाह फिदा बिन अहमद वजीर मुहिबुल्लाह फिदा बिन अहमद वजीर मुहिबुल्लाह फिदा बिन अहमद वजीर आबिदुर रहमान बिन मोहम्मद आरिफ आबिदुर रहमान बिन हाजी मोहम्मद आरिफ अताउर रहमान बिन अहमद वजीर अताउर रहमान बिन अहमद वजीर अब्दुर रहमान बिन मोहम्मद आरिफ अब्दुर रहमान बिन मोहम्मद आरिफ माशाअल्लाह माशाअल्लाह معاذ الرحمن بن حاجي ولي خان معاذ الرحمن بن حاجي ولي خان और सुकमी ओडमुर की अकरम से बारा वस ओडिम
عائشة بنت حافظ البير ديا بنت وحيد حفصة بنت سرس الله और उनकी मशहूर उनकी आयशा हफ्सा और दिया Dar tahu kedar. Kalau kedar. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك Dapat sah. Dapat sah. 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 شديد المبارك Inshallah want to say dua ke kana baat inshallah dua na baat شكرا نشاك سيكون عليه ولا كنت تكلف كنا था कि साव फ्लैट शेर से बताओ कि इंशाल्लाह दो का अदब सरकी کېږي دعا نه مخکې دا دوی خبرې ډېرې ضروري خبرې دي یو د سرسایه متعلق ملګري تپوس کې سرسایه څومره ده سرسایه یو سل څلوېښت روپۍ ده 140 روپۍ سرسایه ده او دې نه علاوه دویم یو دا ضروري خبره ده عام طور سره مو په دې نور دې علاقو کې خو نشته خو د نورو علاقو کې دغه مسلې ډېرې زیاتې دي نن معتکفین به اعتکاف ته نوتلی هم وي په دې مسلې باندې لګزان په اول پکار دي چې دا عام طور سره خبره کېږي چې یوه روژه خوړلې شوې ده او دوی د کومې روژې نیولې دي نن مو شلمه ده شلمه نه ده دا 21مه روژه ده دا غلطه خبره ده جی نبی علیه السلام فرمایي چې کله میاشت تاسو وګورئ نو بیا هغه نه بعد فیصله د روژې کوئ د رمضان کوئ نو په دې میاشتې کې علماء کرام هم ناستو حکومت هم ناستو او چا میاشت نه ده کتلي چې کله ونه کتلی شو نو روژې فیصله ونه شوله دویمې ورځې باندې میاشت وکتلی شوه نو هغې نه بعد فیصله د روژې وشوله نو نن شلمه روژه ده او سبا ته به 21مه وي نن به معتکفین اعتکاف ته کوم نوتلي دي دغه اعتکاف ټیک ده جیه دې نه مخکې نه وتل نو ټیک ته نفلي اعتکاف کېږي خو لیکن سنت اعتکاف هغه نن نه ده جي نن مقام نه مخکې څوک نوتلي دي دا سنت اعتکاف ته او که دې نه مخکې څوک نوتلي دي دې نه بعد څوک نوځي دا سنت اعتکاف ورته نه یې لګېږي بلکې دې ته نفل اعتکاف یې لګېږي دې د وجې نه علماء کرام کومه خبره کوي هغې خبرې ته هغې هم کېږدول پکار دي او په هغې باندې عمل هم پکار ده او دریم قري صاحب مولانا آصف صاحب د کوم محنت کوي په دې مسجد کې داسې قسمه انعامات ورته ورکوي دا د دې بنیادي غرض او مقصد دا وي چې د بچیو کې هغه شوق پیدا وشي دین سره علم سره شوق پیدا وشي قرآن سره شوق پیدا وشي الله د دوی په عمرونو کې برکت واچي د کوم خدمتونه کې الله دوی د بېلوسې خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي درود شریف او اخلاص سره دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عظیم خدای دا کوم قرآن پاک ختم شولو تی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله که کوم لغزشونه کوتاهي شي وي ته متماف کی الله دې حافظانو صاحبانو عمرونو کې برکت واچي الله د دوی د غبیلوس خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي اے الله علمي عملی ترقی نصیب کی الله د دغه خدمت په بدل کې لوی لوی خوشحالي ورته ور نصیب کی الله د دوی په اقتدا کې کوم مقتدیان او قرآن پاک اول نه تر اخره پورې واوریدلو الله د دوی هم دغه خدمت ته قبول او منظور کی د ختمونو ورته قبول او منظور وګرځي نن د څومره خلک دي زیات راغلي دي کم زیات زمونږ आवाज سي او د دعا د پاره نارینه او زنانه ناشتي الله د دوی هیڅ مقصد نشته سوا د دینه چې تا د مقدس کتاب عزت د پاره دوی دي زیات راغلي دي الله په کم نیت باندې دوی راغلي دي الله خالی جوړې دي زیات راغلي دي الله په دې ځای نه دي مجلس نه پټکو مګولو باندې رخصت کې الله د دوی په زړونو کې څه قسم مقاصد وي غیب نه پوره کې الله پریشانی مشکلات په خوشاله او تبادل کې الله په خپل بیماران وي کورونو کې بیماران وي هسپتالونو کې بیماران وي
څومره بیماران دي الله ټول ته صحت کامل عاجل او نصیب کې شفاء کامل عاجل او نصیب کې الله خپل خزانو د صحت نه صحت نصیب کې الله څومره پریشان حال دي ټول پریشانی ختمه کې چا باندې قرضو بجونی الله قرضو بجونی اخلاص کې چا رزق تنګي الله رزق وسیع کې چا رښتینه بهترین رښتینه نصیب کې چا اولادونه نوي الله نیک صالح اولادونه نصیب کې چا اولادونه نافرمان وي الله فرمان بردار وګرځي الله د مور او پلار رازدار وګرځي ډیر مور او پلار داسې دي چې بچیونه شکایت کوي مور او پلار په یوې لارې باندې روان بچی په بلې لارې باندې روان زه دا خبره کوم چې دغه بچی دا بدبخت بچی ده چې د مور او پلار په لارې باندې مور او پلار په وینا باندې هغه عمل نه کوي خپل مرزي چلی دا بچی دا بدبخت بچی ده دا نیکبخت بچی نه ده الله دې مو تاسو ټول بچی نیکبخت وګرځولې کی الله د مور او پلار فرمان بردار وګرځولې کی الله رازدار وګرځولې کی الله مور او پلار په ژوند کې کامیاب کی مور او پلار د پر دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر ذریعہ د نجات وګرځي مسافر په حق دعا وکړه الله مسافر خوشحال ساتي کورونو ته خیر رفیق کی لټولي پریشانی ورته ختمي کی بهترین روزګارونه نصیب کی الله په ډکو منګولو باندې مور او پلار ته خپل بچیو ته صحیح سالم په خوشاله راوستل کی الله ډیر نارینه او زنانه مسافر دعاګانې وخت دي چې څه قسمه حاجات وي الله ته پورا کی څه مشکلات یې رفع دفع کی الله غیبی نصرت او امداد وکي ځان متعلق دعا وکړه الله دې قرآن په برکت سره ایمون ګناهونه معاف کړي ایمو والدینو ګناهونه معاف کړي او حقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي اے الله مرګ نه مخکې ته بخنه وکړي وخت مرګ کې باندې رحم وکړي الله پس مرګ ما عذاب نه وساتي ورځ قیامت کې حساب او کتاب نه وساتي الله دنیا او د آخرت رسوایی نه وساتي الله دارین او سعادتونه خوشالۍ عزتونه ترقی موږ ټول نصیب کړي اے الله دعا چلم نه رسی هغه د خیر دعاګانې چې نبی علیہ السلام درنه وخت دي نیکو بندگانو درنه وخت دي الله مو غوړو مونږ ته نصیب کړي هغه شر شین چې نبی علیہ السلام نه پناه وخت دي نیکو بندگانو نه پناه وخت دي الله مو پناه غوړو مو ته پناه نصیب کړي ولی خان جی سی د دوی بچی دغه محله چې څومره هم مشران نوجوانان دغه محلي دي نور زینو نه رغلي دي الله د دوی په عمرونو کې برکت واچي الله د دوی د خدمتونو قبول او منزور کړي الله د دوی د غصې قبول او منزور کړي کومه صدقې اهتمام کړي د محلي ولاده صدقه او قبول او منزور کړي الله دې محلي اتفاق او اتحاد نصیب لري هر قسم آفات او بلیاتونه وساتل کی په تیر الیکشن کې انتخاباتو کې ډیر خلکو موږ سره تعاون کړی دا مالی جانی لسانی الله چې قسم همدردی چې موږ سره کړی وي موږ زړه دعا ده الله بدلې ورته دنیا او آخرت کې ورکی الله دغه تکلیفونه په سخت وخت کې بکار را وستل کی الله علماء کرام ته په هر میدان کې بره ور نصیب کی الله علماء ته ترقی ور نصیب کی لوی خدای ته په دې باندې گواهی چې دا علماء کرام ځان د پر نه دی لګیا بلکې قوم او ملت د پر لګیا دي د دین د تحفظ د پر لګیا دي د دین د ترقی د پر لګیا دي د دین د غلبې د پر لګیا دي الله د دوی نصرت غیبی ته وکي الله غیبی نصرت امداد وکي کوم خلک ور سره تعاون کوي الله تور سره تعاون وکي کوم خلک ورته عزت په نظر ګوري تور ته عزت په نظر وګرځي الله موږ ټول په ژوند کې د انبیاء او محبت واچولې کی الله خپل عشق محبت واچولې کی الله علماء محبت موږ په ژوند کې واچولې کی اے الله موږ ته صراط مستقیم نصیب کی الله موږ ټول ته هدایت تامه نصیب کی الله دلالت او گمراهی نه موږ ټول وساتلې کی الله د يهودیت او نصرانیت د خدمت ته موږ ټول وساتلې کی الله د دین اسلام خادمان مو وګرځولې کی الله موږ هغه خلکو کې شامل کې چې دین سر بلندۍ لپاره غوي کوششونه کوي جامع تم دعا کې مدرسې ته جامع دارالعلوم سراج الاسلام الله دې حفاظت فرمای الله ضرورت غیب نه مهیا کی الله بندې دروازې ورته کلاو کې سخت زونه ورته نرم کې کم خلک ور سره تعاون کوي موجوده دیږي کې بیرونی سفر اے الله ټول دغه تعاونونه په سخت وخت کې بکار راوستل کې الله دغه تعاون په دې بدله ورته دنیا او آخرت کې ور نصیب کې ایمو تاسو حقداران او فاتح مردگان اسلام او فاتح ټول ته بخنه وکي الله چا چا نبی بزا خلم الله ټول قبرونه نور نه ډکې ټول ته جنت الفردوس نصیب کې الله دغه قران ثواب غوي روحونه تر ورسول کې الله غوي روحونه ربنا خوشحال کې مولانا اسلام الدین سے بیمار دا نور بیماران دی الله ټول ته صحتونه ور نصیب کې ټول ته خپل لاړې درو ګرځول کې صادق جمال سے تعالی قبر نور نه ډکې څومره مردگان اسلام شوی د ټولو ته بخنه وکي الله مو ټولو ناراضي شي داسې ناراضي شي زغینه بعد تا ناراضګي نه وي باران متعلقم دعا وکړه الله باران رحمت په قدر حاجت نازل کی الله زر ته زر نازل کی الله چا باندې ضرورت وي چاته ضرورت وي الله ټولو باندې باران ورولې کی الله مو ټولو ناراضي شي داسې ناراضي شي زغینه بعد تا ناراضګي نه وي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد
ټول ته مبارک شه استقبال د موقع د خلک الله ټول ته اجر ورکړي دنیا او آخرت کې زړه قصیدې پورا کی قرآن قدم نه وتا اجر ورکړي قرآن عزت کړي د الله دنیا کې عزت من ساتي آخرت کې عزت من ساتي د قرآن په خاطر باندې ټول پریشانی ورته ختمي کی کورونه کې کوم پرده مسورات دي الله شرم حیا پرده وساتل کی زړه قصیدې پورا کی بچي ورته کامیاب کی همیشه خوشحالي نصیب لري الله مو ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله وسيله ټول ته مبارک شه ټول خیر